هایر سیکنډری سکول کې سوای وچت ماډل سکول کې شل د اس اس ټي پوسټونه دي سیکنډری سکول ټیچر چې ورته ویل کېږي او شل سره ډک دي شل سره زموږ سره د لې ټیچران کار کوي. په دې کوم سہولیات لري لایبریری د ساينس لیب کمپیوټر لیب دا شانت لري. ساينس کې چې دی موږ له هر کال بجټ راځي چې ما ته ساينس ټیچران هر کال کم لیست راکړي چې هر څونه ساماني هغه زه د لاور ورغواړم. خالي د بیولوژي په لیب کې زموږ سره 2 مایکروسکوپ دا ټیم پراته دي. په هغه کې زموږ سره خو 2 لایبریریانې دي. یوه خو زموږ د خپل سکول لایبریری ده چې په نوي کمپس کې موږ جوړه کړې ده. زموږ د اف اس سی سټوډنټس په حالت الاو دي. په کمپیوټر لیب کې موږ وای فای او سمارټ بورډ چې کوم سهولیات یې هغه ګرده لرو. سټوډنټس طریقه کار به سره کوي داخلي ته زموږ د سکول خپل ګراوند چې دی هغه خو د مخه د خاور ګراوند اوس پر هغه باندې ما ته 10 لک روپۍ ډي جي سپورټس راکې او نور یو 10 لک روپۍ ما د سکول په بجټ کې بچت کړي دي. نو پر هغه زه لګیا یم ګراسي ګراوند جوړوم. زه پیرنټس ته دا وایم او کوم سټوډنټ چې زموږ سره داخله اخلي هغو ته هم دا وایم زموږ منیجمنټ په حاضري کې ډېر سخت دی. که کوم هلکوان سبق وایي حاضري کوي هغه دې موږ له راسي اوس دې لا سوچ پر وکړي. که چیرې بیا په بعد کې دلته داخله واخسته بیا ما داخله نه واستوه بیا به زما څه ګیله نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ ناست یو په ګورنمنټ ماډل هایر سیکنډري سکول پشین کې. موږ سره ناست دی پرنسپل کلیم صاحب. تی لکه څنګه تی ته معلومه ده برایي ماښام یو اشتهار وچلېدی چې په ګورنمنټ ماډل هایر سیکنډري سکول کې به د فرسٹ ایئر د سیکنډ ایئر داخلې شروع کېږي. داخلې به پر کوم بنیادي او د دې علاوه په سکول کې کوم سهولیات سته کوم استادان سته کلیم صاحب څخه به پوښتنه کوو چې دی په دې حواله سره موږ ته معلومات راکړي. کلیم صاحب یو جهان مننه. اول سوال موږ دا دی کلیم صاحب ګس دا یو نوې اصطلاح د پشین ته راغله چې هایر سیکنډري سکول هایر سیکنډري سکول ګس وایي وچت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټول د مخه محمد نبی صاحب کور ودان ډېره مهرباني. هایر سیکنډري سکول اصطلاح په د ډېرو ټیمز په بلوچستان کې چلیږي. هایر سیکنډري سکول هغه سکول ته وایي چې په هغه کې 11 او 12 هم ویل کېږي. نو تر دې د مخه په پشین کې 2 سکولو ته د هایر سیکنډري سکول درجه ورکول سوې وه چونکې هلته سټاف کم و هلته کلاسونه نسو شروع. نو بیا موږ د 2-3 کالو څخه کوشش روان و موږ چې ماډل سکول هایر سیکنډري سي. نو دلته به موږ 11 او 12 چې کوم دی تقریبا 100 کوچنیان څه شاوخوا هر کال موږ فارغه وو. پر کالج باندې ډېر رش هلته کوچنیانو ته داخلې نه میلاویږي. نو کالج پرنسپل صاحب چې و رازق بازۍ صاحب هغه صاحب الله صاحب هغه هم زما سره په دې کوشش کې و چې ماډل سکول هایر سیکنډري سي نو پر موږ لږ بوج کم سي. نو هغه دا دی الحمدلله دا کار وسو. نو اوس به 6 کال موږ دلته د 11 داخلې شروع کړو. هغه کوچنیان به بیا روان کال 12 ته ولاړ سي. دا رقم نو 11 بیا هر کال چې دی د بار داخلې کوي که نه کوي که خالي د خپل سکول دی د بار داخلې کوو. بار داخلې هم کوي. موږ کمیټۍ ده انشاءالله موږ کوشش کوو چې نیمې داخلې د بار هلکوان ته ورکړو هغه که د ماډل سکول بغیر د پرایویټ سکول هلکوان که د ګورنمنټ سکول دی او نیمې داخلې موږ د ماډل سکول دپاره خپله کوټه ږدو. کلیم صاحب سوال دا دی ګور ته چې غټ کلاسونه شروع کوې فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر په فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر کې هائی کوالیفائیډ هغه ټیچران غواړي چې هغه کوالیفیکیشن ایسته کوالیفیکیشن یې پی ایچ ډي یې کړي ایم پی یې کړي. ته تاسو سره داسې استادان شته؟ بلکل زموږ سره په ماډل سکول کې شل د اس اس ټي پوسټونه دي سیکنډري سکول ټیچر چې ورته ویل کېږي او شل سره ډک دي. شل سره زموږ سره د لې ټیچران کار کوي. نو موږ خپل سټرینث چې کوم دی زموږ چې کوم هغه قوت دی د ټیچرس په معنا هغه زموږ سره ولو ځکه دا قدم موږ واخیستی. که چیرې دا زموږ سره نه وای یا موږ دا محسوسوی چې موږ دا نسو چلولی یا سم یې نسو چلولی بیا دا قدم موږ نه اخیستی. په دې کې ساینس هم شته آرټس والا هم شته؟ بلکل د رازق صاحب سره ما میټینګ وکړی وړمه ورځ صاحب الله ترین صاحب او پروفیسر رازق صاحب هغه چې د ډیګري کالج نوی پرنسپل راغلی دی. نو دوی خپل ټیم راوغوښتی دوی سره ما حال وکړي. نو دلته چې دی په میډیکل کې ډېر سټوډنټس راځي او په اف ای کې ډېر راځي. نو هغه اف ای او د میډیکل کلاس ما ورسره کښېښول. پاته آی سی ایس او پری انجینیرینګ چې دی په هغه کې 35-40 سټوډنټس په ګرده پشین کې داخله اخلي.
نو هغه رازق صاحب ویلې چې ته هم کښېږدې زه هم کښېږدم نو 10-12 هلکان به ستا سره وي 10-12 به د ما سره وي هغه به موږ آی سی ایس او پری انجینرینګ چې دی هغه یو کلاس جوړیږي هغه به موږ د لیبر کالج کې فیسیلیټیټ کو میډیکل او په ایف ای کې به ته موږ سره لږ پوچ کم کې دا خو خبره ده چې مطلب پری انجینرینګ او جنرال ساينس دورې ولاړو او خالي پری میډیکل درې راځي پری میډیکل او ایف ای به ایف ای درې زیر آرټس کې مختلف مضامین ول کیږي بل دا دی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر چې تا شروع کی په دې کې سہولیات لازمي دي اوس خالي خو کتاب ته نس ورته ویلای په دې کوم سہولیات لري لایبریری د ساينس لیب کمپیوټر لیب دا شان لري موږ ماډل سکول کې د مخه یو ساينس روم غټ هغه کې درې سره لیب وو فزیکس کیمستري او بایو شش کال زموږ ټیچرانو دا همت وکړ یاسین سجاد صاحب زموږ سره ډېر محنتي ټیچر دی هغه د بیولوژي لیب جلا جوړ کړي او میرویس بټي صاحب دا راولاړ سو هغه خپل فزیکس لیب جلا جوړ کړي زموږ ازور لیب چې دی هغه کیمستري ته پاتې سو په ساينس کې چې دی موږ له هر کال بجټ راځي چې ما ته ساينس ټیچران هر کال کم لیست راکړي چې هر څونه ساماني هغه زه د لاور ورغواړم هغه پردی وړ مور چې ما د حسین صاحب پروفیسور سره کیمستري غدي دوی سره چې ما میټینګ وکړ دوی ته مال چې د اف ای اف ای سی د پاره په پریکټیکلز کې یا کم شیان غواړي هغه ته ما ته ګرد راولي کی چې کوم ما سره الریډي په نم په لسم کې چې کوم شیان دی ول اکثر هغه برته کې استعمالېږي چې کوم نوې شیان دي دا غو لیست دوی ما ته راواستوي په سافټ کې نو هغه شیان به زه ان شاء الله په 15 ورځې د نن کې یا چې څه ټیم موږ پریکټیکلان شروع کیږي تر هغه د مخه به هغه زه ګرده پرکم نو لیب زموږ ان شاء الله فول اکویپډ ورکوو الریډي زموږ لیب ډېر اکویپډ دی یعنی زموږ خالی د بیولوژي په لیب کې زموږ سره 22 مایکروسکوپ دا ټیم پراته دي په هغه کې الکترون مایکروسکوپ هم ستا غټ هم ستا کشنی هم ستا سلایډونه ستا وچ جانوران چې دوی په کار کېږي هغه ستا تقریبا هر شی موږ تر خپل وسه پر کړی دی او هر کال موږ خپل لیب چې دی هغه له خامخا د 1.5 لک د 2 لک روپۍ چې کوم سامانونه یې هغه موږ راغواړو نو ان شاء الله هغه مسله به نه جوړېږي بل خبر دراست بس سر لایبریری ده په لایبریری کې ظاهر د ریسرچ ورک دی صرف لایبریری پیریډ خو نه ریسرچ ورک دی سټوډنټ زی حالت باقاعده خپل ریسرچ کوي لایبریری کې هغه رقم کتابونه ستا کنيسته زموږ سره خو دوه لایبریریان دي یو خو زموږ د خپل سکول لایبریری د چې په نوي کیمپس کې موږ جوړه کړې ده زموږ د اف اس سی سټوډنټس په حالت الاو دي او هغه چې د برته زموږ د کمپیوټر لیب سره متصل ده یعنی یو کوچنی دروازه کمپیوټر لیب او زموږ لایبریری چې ده هغه بالکل څنګ پر څنګ موږ سره جوړ کړی دي دغه وجه په کمپیوټر لیب کې موږ وای فای او سمارټ بورډ کوم سہولیات هغه ګرځل لرو نو کښنیان چې کوم دي زموږ د اف اس سی د زموږ د سکول لایبریری استعمالول هغه ته به هم دوی الاو دي او کوم چې پبلک لایبریری ده دا غو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې زر تر زر افتتاح وکړو البته که چیرې دوی مطالعه کوله البته به هم د دوی لپاره مسله نه او کلاسز به ان شاء الله ریګولر کیږي کمپیوټر لیب هم استعمال کی ډیجیټل باقاعده ځای له وای فای ستاسو کمپیوټر لیب وای فای هغه ته به اکسس ورته ورته باسان کلیم صاحب ټیسټ راځو د ډیګري پر بنیاد اخی د نمبرو پر بنیاد اخی د ټیسټ پر بنیاد اخی انټرویو به یې کوي د سټوډنټس طریقه کار به سره کوي داخليت موږ کوشش کوو لکه تعمیرینو کالج چې دی د کوټې د رقم ساينس کالج دی هغه د میټرک پر ډي ام سي باندې میرټ جوړي میټرک په ډي ام سي کې چیرته نمبر و میټرک په ډي ام سي کې چې د کوم کښنیانو فرض کړه موږ اویا کښنیان اخو موږ سره سل یو نیم سل کښنیانو د داخلي لپاره اپلای وکړه هغه سل یو نیم سل کښنیانو کې به موږ د میټرک د ډي ام سي پر بنیاد د دوی میرټ جوړو چې موږ ته چا اپلای نه کړی دی په هغه کې چې کوم ټاپ 70 وو هغه به موږ راخو په دې کې به ان شاء الله سپارښت او دا شی نه انټرویو هم نشته یا هغه نه کو بس هغه پر میټرک پر ډي ام سي باندې اخو اشه کله چې تاسو ودا تازه ریزلټ غل دي ډیګري نه ولا شي نو بیا پر کوم بنیاد اخلي نو دا غو ریزلټ موږ د بورډ افیس پر ویب سټ هم کتای سو بورډ افیس ویب سټ باندې ګر شانس ته هغه ستا هغه بل نن سبا دور دی ډیجیټل کلاسز سمارټ بورډ په کلاسو کې دغه اراده ست چې ډیجیټل بورډ ولګي اف اس سی موږ خو یو اف ای یو اف اس سی کلاس جوړو هغه دواړو کې ان شاء الله الیډیان لګو چې په کوم ورځ کلاسونه شروع کیږي دا غو باندې کار مو شروع کړی دی الیډیان کې لګو کده کښنانو یو ویډیو په کلاس کې د نن ضرورت و
هغه به هلته ټیچران ورلګوي او برته د میډیکل د کلاس سره بالکل ټچ به زموږ کیمسټري لیب وي. په کیمسټري لیب کې الریډي زموږ فکس ملټي میډیا ده، په هغه کې تقریبا 5,500 لیکچر الریډي موږ ته راکول سوي دي، په هغه کې فټ دي. هغه کښنیانو کتل هغه به هم ګوري کې پریکټیکلان موږ سره په ملټي میډیا کې هلته الریډي په یو سیسټم دی، هغه کې پریکټیکلان کوي او کښنیانو دغسې کتل بیا کول هم صحیح دي یا د رهنمایي دپاره. نو هغه انشاءالله مسله به نه وي. غیر نصابي سرګرمیان ته راځو. کلیم الله صاحب، غیر نصابي سرګرمیان کې ظاهره د فنون اتفاق ګرد راځي، فوټبال، ګراؤنډ، کرکټ، دا رقم ګس پیګس یو ګراؤنډ لري یا نه لري؟ ګراؤنډ خو د فوټبال ګراؤنډ الریډي موږ اسکول ته مخامخ لرو، هغه هم د ماډل سکول دی، فرسٹ ټیم سیکنډ ټیم، خو چې بیا فلحال خو هغه کنکریټ دی، پر هغه بازۍ نه کیږي. خو زموږ د سکول خپل ګراؤنډ چې دی هغه خو د مخه د خاور ګراؤنډ و، اوس پر هغه باندې ما ته 10 لکه روپۍ ډي جي سپورټس راکې او نور یو 10 لکه روپۍ ما د سکول په بجټ کې بچت کړي دي. نو پر هغه زه لګیا یم ګراسي ګراؤنډ جوړوم، هغه به په سپرینکلینګ سیسټم باندې اوبیږي. نو ګراؤنډ به انشاءالله ولعزیز کار په تیزي پر شروع دی، په 10-15 ورځې کې به ګراؤنډ جوړ شي. بیا نو ګراسي څه ټیم اخلي چې پر رش نه کېږي، خو بهرحال هغه به بیا هم د بازۍ قابل وي. د هلکانو د ذهني او د فکري تربیت لپاره ظاهر د سټډي سرکل لازمي دی، د 1200 میلمه راغلي هغو تعارف ورته وسي یا ورکشاپ ورته وسي، داسې اراده لري؟ موږ خو الریډي منتلي دغه کوو، سټډي سرکلز کوو، ملګري راغواړو چې د بار ملک څه یو پی ایچ ډي څوک راغلی شناخته یې هغه راغواړو، که دلې موږ سره کم د کار خلک ډېر دي هغه راغواړو د کښنیانو سره یې کښېنوو. نو موږ کوشش دا دی چې د کښنیانو ټایم نه کور ضایع، یعنی ته چې کالج خلاصوې نو خو ظاهره د ستا سره کښنی داخله اخلي، نو ته به هغه کوالټي ورکوې، داسې نه وي چې کښنی ته د بل ځای هم را رکاو کړي او ته هم کوالټي نه کې ور، نو دا خو بیا د کښني سره ظلم اوسو. نو موږ په دې نیت دغه کلاسونه شروع کوو چې انشاءالله موږ خپل پوره وس کوو چې کوم کوالټي د هغه مینټین وساتو. د هرې حوالې څخه فوټبال به وي، کرکټ به وي، نور که انډور گیم دپاره زما کوشش روان دی، یو کمره باندې کار شروع دی، د هغه ترتیب هم ورله جوړوم. نو انشاءالله دا به ګرد سهولیات زموږ د ماډل سکول کوچنیانو ته مهیا په کالج کې خو څه ازادي وي، څوک ولاړی څوک راغلی، دلته څنګه ترتیب کوې؟ بس که یو راغلی که پر ټیم راغلی په ټیم ولاړی، دا به وي ازادي په هغه معنا به وي د کوچنیانو دپاره چې دوی لایبریري ته تللی سي، په سکول کې مومنټ کولی سي. موږ د کالج کلاسونه د سکول د کیمپس را ایستلي دي، دلته په دې خوا ایښي دي، د روډ په خوا چې د 2 کمرې دي. خو صرف زه پیرنټس ته هم دا وایم او کوم سټوډنټ چې زموږ سره داخله اخلي هغو ته هم دا وایم، زموږ منیجمنټ په حاضري کې ډېر سخت دی. که کوم هلکان سبق وایي حاضري کوي هغه دې موږ له راسي اوس دې لا سوچ پر وکړي، که چیرې بیا په بعد کې دلته داخله واخسته بیا ما داخله نه واستوه بیا به زما څه ګیله نه کړي. د لیبه مکمله لکه د سکول غه چې څنګه روزانه حاضري دغه راکړه به زموږ سټوډنټس موږ ته حاضري راکوي. نور چې کوم دی د دوی سره به ډېره ښه رویه د ټیچرانو، د دوی به ډېر ریسپیکټ کیږي او د دوی به د سبق په حواله هر څه خیال ساتل کیږي او دوی به د لې بالکل تنګي نه محسوسوي. ته دا وایې چې که د سکول څنګه ماحول دی چې سهار راغلی غرمه به ځې، دلته هم دغه ترتیب وي؟ دلته چې کوم د کالج 5 پیریډ دي هغه به کیږي، د هغه باندې به بیا سټوډنټس آزاد دي، که چا په ماډل سکول کې مطالعه کوله لایبریري له تلو کښېنستل د هغو دپاره به مسله نه وي، که څوک کور ته تلو هغه به کور ته ځي، کور ته به خپل سبق وایي. یو بل دا دی عموما په کالج یو دا کې مې لیدل دي یو وار په انجینرینګ کې داخله واخلي، یو څو ورځې بعد هغه بدل کړي پري میډیکل ته ولاړ شي، بیا د پري میډیکل ته ولاړ شي، آرټس ته ولاړ شي. دلته خو دا مسله راځي، په دې مسله باندې کوم فیصله کړې ده؟ نو موږ 70 تعداد په دغه ایښی دی، په دې کې موږ دغه سوچ دی کېدای شي په دې کې 15-8 کښنیان مخ خوشاته شي، 2-3-4-5 کښنیان په دې کې ډراپ آوټ شي. نو اوورال موږ ته به په پای کې 55-50 هغه هلکان راوځي چې هغه به بالکل ذهني طور پراپرلی چې کوم کورس په مخه اخیستی هغه به تر پایه پورې ورسوي. نو دا مسلې به یقینا راځي، خو زموږ فلحال په کالج کې تجربه ډېره نشته. د دغه دپاره زه د سټاف کالج چې کوم هایر سیکنډري سکول دی د هغه پرنسپل حاجي فیروز صاحب او د ډیګري کالج پرنسپل رازق بازایی صاحب او صاد الله ترین صاحب
د دوی شکریا ادا کوم. دوی مسلسل زما رهنمایي کوي، موږ سره په رابطه کې یو. موږ کوشش کوو چې د دوی په مشوره باندې کار پر مخ بوځو چې داسې غلطیانې دي کمې راځه وشي. یو جان مننه کلیم الله صاحب د انټرویو راکولو. دا کلیم الله صاحب تاسو واورئ د ګورنمنټ ماډل هایر سیکنډري سکول پرنسپل د خپل وینا وکړه چې د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول کې سوای وڅته او زموږ چې کوم نوي داخلي کوو هغه شرایط څه دي. ان شاء الله کوشش وکړو چې د دوی چې کوم د سکول ټیچران دي او کوم کوالیفایډ ټیچران دي چې شورته وایي چې نور ته وایي د هغو کوالیفیکیشن چې دي د هغو سروس څه دي د هغه په اړه سره ان شاء الله تاسو سره خپل د معلومات شروع. خدای پامان.